نن موضوع د قربانۍ مسائلو په باره نو صرف او صرف زما د رضا دپاره وکړه. مخلوق ته دکلاوه نه، مخلوق ته ښودنه نه. قابیل او حابیل چې کله قرباني اخلي نو قابیل چې کله لاړو نو قابیل په هغه ځای کې په هغه منډۍ کې کمزوری ګډ وکته چې هغه ارزانو د ده وست ډیر کېدو لیکن کمزوری او ناخوښه ګډ یې خوښ که و هغه یې راوست. حابیل چې کله لاړو نو هغه هلته په سروو کې د ټولو نه ښایسته ګډ وکته، د ټولو نه اعلی او سور ګډ یې وکته. ولې د هغه په زړه کې تقوا وه او دا ګډ صرف او صرف د الله د رضا دپاره حلالولو. نو حابیل هلته کې م الله ته تقوا ښکاره کړه چې یا الله کم مال چې تا راکړی دی، یا الله زه د هغې وس لری شمه، یا الله زه ښه ګډ اخلم. الله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون. الله فرمایي ما چې کم رزق درکړی دی دا خرچ کا. او څنګه خرچ کا؟ د خپل وس مطابق زما دا مال زما په لار کې خرچ کا، په جهاد کې خرچ کا، په حج کې خرچ کا، په غریب باندې خرچ کا. او زما د قربانۍ حکم چې دله راشي ينفقون د جمع صیغه ده. الله خپلې لارې کې ټول داخل کا نو هغه پکې قربانیم داخله شوه. نو مسلمانه چې قرباني کوي د حابیل غوندې قرباني وکړه. الله رب العزت اول بنیاد د آدم علیه السلام د بچو نه شروع کړه. قرباني د بچو نه وښودله چې قابیل د آدم علیه السلام 120 بچي دي، بدایه و نهایه لیکلي دي. د ټولو نه مشر بچی هغه قابیل و. نو قرباني د قابیل نه وښوده، لیکن چې کم دویم زوی دی هغه حابیل دی. لیکن الله رب العزت مشرولی ته نه ګوري، الله رب العزت حسن او جمال ته نه ګوري. الله رب العزت آدم علیه السلام ته په دې نظر نه ګوري چې دا اول بچی دی، نه د پیغمبرۍ په نظر ول الله ګوري. بچی خو پیغمبر نه دی، لیکن قرباني د حابیل قبوله کړه. هغه د تقوا نه ډکه وه، هغه د پرهیزګارۍ نه ډکه وه. الله رب العزت دغسې قرباني خوښوي. او دغسې مثالونه الله رب العزت دا جاری وساته تر ابراهیم علیه السلام تر زندګۍ پورې راوست. د ابراهیم علیه السلام واقعات ټولو ته معلوم دي، خو په دې کې چې کومه اهم نقطه ده هغه دا ده چې ابراهیم علیه السلام هم چې قرباني کوي نو خوښ مال ابراهیم علیه السلام ته د ټولو نه محبوب شی ابراهیم علیه السلام ته الله پې وحی راولیږه چې د ټولو نه محبوب شی تا ته په دنیا کې په مخلوقاتو کې هغه ستا بچی دی، دا زما په لار کې قرباني کا. د قابیل او د حابیل په وخت کې د ټولو نه
زړه ته نږدې شی هغه څاروی و، ځکه په دنیا کې مخلوق نور نه و. ابراهیم علیه السلام په وخت کې مخلوق ډېر و، خو ابراهیم علیه السلام په زړه کې په مخلوقاتو کې د ټولو نه زیاته مینه د اسماعیل علیه السلام سره وه. نو الله رب العزت ورته فرمایي ای زما بنده، ای زما پیغمبره، دا خپل بچی دې قرباني کا. اوښان قرباني کومه، ګډان او چلی قرباني کومه، تا ته محبوب شی دا دی. اوس ما و تا تم دغسې اشاره ده چې زما بنده تا ته په مخ د ځمکه باندې محبوب انما اموالکم و اولادکم فتنه، الله فرمایي دا فتنه ده ستاسو دپاره. نو الله رب العزت ما و تا نه محبوب شی غواړي چې هغه مال دی. حابیل د زړه نه قرباني وکړه، الله قبوله کړه. اسماعیل علیه السلام قربانۍ ته ځان وړاندې کړه. ابراهیم علیه السلام د الله حکم ومنو ده، نو بهترین قرباني ته الله قبوله کړه. و الله فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، الله فرمایي دا یو لویه قرباني وه. علما فرمایي عظیم لویه قرباني. علما فرمایي الله رب العزت دلته دوه نقطې وښودې. یو نقطه یې ورته دا وښوده چې زما پیغمبره په دې خپلې قربانۍ کې کامیاب شوې، نو قرباني مې هم دنه قبوله کړه. هغه د جنت ګډ او بعضو کتابونو دا لیکلي دي کم ګډ چې ابراهیم علیه السلام ذبح کړ، دا هغه د قابیل ګډو. نو الله فرمایي چې یو قرباني خو مې دنه قبوله کړه چې لویه قرباني وه چې اسماعیل علیه السلام دې ذبح کو. دویم نعمت در باندې بل کوم، وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین. ای زما پیغمبره د هغې قربانۍ په بدل کې تعالی بل لوی او لوی نعمت بل دا در کوم چې بچی به دله درکم، نوم به اسحاق علیه السلام وي. لیکن یوازې بچی نه بلکې د بچي سره به دا پیغمبر هم وي. علما فرمایي پته ولګېده چې سړي له الله وس ورکړی، د خپل وس مطابق قرباني وکړه. طالب هم الله دغسې د دې مال په بدل کې بدلې د مال لورې درکړي په داسې ځایونو کې چې ستا به ګمان هم نه وي. لکه ابراهیم علیه السلام ته الله نعم البدل ورکړه اسحاق علیه السلام. او بیا د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې علما لیکي 40,000 کم او بیش پیغمبران راغلي تر نبی علیه السلام پورې. او دغه قرباني الله ته دومره خوښه شوه، دا د تقوا والا قرباني وه چې د ابراهیم علیه السلام نه بعد تر نبی علیه السلام تر آخري امته پورې دا قرباني په مسلمان باندې واجبه کړه چې اس د ابراهیم علیه السلام خاندانه تر قیامت پورې دا قرباني په تاسو باندې ما واجبه کړې ده، دا قرباني به کوئ. نو الله رب العزت دغه قرباني راغونډه کړې په تقوا کې ښودې ده. او څنګه تقوا؟ نبی علیہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال فرمائی اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی. وی نبی علیہ السلام لس کال پا مدینہ مبارکہ کی تیر کر، پا دی لس کالو کی چرتم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی نه د قضا کړي، هر کال قربانی کړي. نبی علیہ السلام قربانی بیا تر وفات پورې نه د پرېښې. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې په لسم ذی الحجه چې 27 ورځې ولا کم او بیش پاتې دي، وی داسې عمل په لسم ذی الحجه الله ته بل عمل محبوب نشتا سوا د دې قربانی نه، یعنی د وینې تویولو نه. دا وینه الله رب العزت په ما ورته ولې تویوي؟ دې کې ډېر لوی عبرت پروت دی. علما لیکي یو خدا چې په تا باندې الله وینه تویوي او تا ته چاړه الله درکړي چې شابه دا لال کا، په لاس کې چاړه دې ونیوله، د الله په قدرت سره واغلالی نو دې کې وینه توی، نو ستا زړه مسلمانه مضبوطی الله چې مسلمانه په تا به دې وینې ته ګوري او دا سروی په خپله حلال کا، سبا به دغسې کافر به ته حلالې، کافر به مردارې چې ستا زړه مضبوط شي په قربانۍ کې. وینو قتلو ته ستا زړه مضبوط شي، کافر ستا اسلام نړی، کافر مسلمان نه، کافر اسلام ختمول غواړي. نو مسلمان ته به په خپل دین قایم ودرېږي. قرباني وکړه، وینې ته وګوره، د سروي په ټایم حلالولو کې راشه ودرېږه چې ستا زړه مضبوط شي. د کافر دپاره چې صفا په جهاد کې د کافر په وینه دې ترس نه راځي. اوس خو مو دې الله معاف کړي، اوس خو ولټه یو، په کافر خفه کېږو، بېګناه یې مړ کړ. او دلته ما و تا مسلمان ولو، ما و تا مسلمان په 10,000 روپو مړ کو، ما و تا غلا او ډاکا د ورځې کو، او بل مسلمان که چرې په خپل مال باندې خپل ځان ورکوي او غل نه ورکوي، دغه غل دومره جرأت کوي چې دا مسلمان ولي واغه شته مال د دې مسلمان نه اخلي. حالانکه دغه وینه چې ته کومه تویې دا خو د کافر دپاره وه چې کافر اوله الله فرمایي فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. الله فرمایي داسې ووخه په دې بندونو باندې چې دا بندونه ولا ټوټې ټوټې کا. نن ما و تا مسلمان ټوټې کا په بوجۍ کې مې بند کا، ما و تا مسلمان په تبر باندې وخله، سر مو تی جدا کا، خپه مو تی جدا کړه، لاس مې تی جدا کا، په بوجو کې مې مختلفو کې بند کړه. مسلمانه دغه غیرت دی کافر ته وښایه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا داسې مقام دی، د وینو ټیم کې وینه تویول په قربانۍ کې داسې مقام دی چې دا مقام د قبولیت دی، په دې کې هیڅ شک نشته. لیکن الله فرمایي ولکن ینالہ التقوی منکم، الله فرمایي چې قربانۍ په ټیم کې د تقوا ته ګورم، د زړه نه د خبردار زه یم، انه علیم بذات الصدور، چې قرباني دې څه دپاره کړې ده. حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دو گڑان ہر کال علالول. بعض علماء لکھی فدی روایت کے باس کئی لیکن د فضائل پا مقام کی بیانوم وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دو گڑان ہر کال علالول.
حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکت چه دو گڑانے راوست وی ما وتا عرض اکڑو چه یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو تاسو یو کس یی نو بس یو گڑ ځان ته راوله والا لکه نو زه تا چې ګورم هر کال ته یو ګډ زیاتی راولې علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی آو وی ما ته نبی علیہ السلام وصیت کړی و چې زما د پارم قربانی کوه وی د هغې ورځې نه تا څوم کال دی چې ما نه قربانی نه ده قضا شوې ځان تم قربانی کوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارم کوم نو پکار دا دی هر یو مسلمان ته چې وس مطابق وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پارم قربانی ونیسي والسلام ته بهترین قربانی هغه ګډ دی ګډ لور ساروی و خانم جایز دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې قربانی اکثر کوله په ګډ به کول نو پکار دا دی چې مسلمانم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره چې الله وس ورکړي ګډ ولوالي ځکه چې د دې دین د رسولو ما او تا د پاره د ټولې دنیا سره په یوازې جنګېدل دا ډېره ګرانه خبره ده او بیا دلته کې علما دو مسائل بیانوي دا ډېرې اهم مسلې دي دا واورو یو مسله ده چې تا ته پلار یا بل چا وصیت کړی چې بچیه که زه مړ شم ما پسې هر کال قربانی کوه چې کله دله الله طاقت درکړی نو علما فرمایي که پلار مور تره ماما وصیت کړی نو بیا چې ته کله قربانی کې که ځان ته وله چیلی اخلي که ګډ وله اخلي نو دغه غوښه ته بیا په خپله نشي خوړی دا به ټوله صدقه کې علی رضی الله تعالی عنہ بم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره کم ګډ ذبح کو هغه به ټول صدقه کو ځان ته به یو پوټی غوښه نه ایساروله او که چرې تا ته چا وصیت نه یې کړی لکه نبی علیہ السلام ما او تا ته وصیت نه دی کړی مور او پلار ما او تا ته وصیت نه دی کړی و وفات شوي دی او سړی وایي چې د خپل جانب نه ورپسې قرباني کوم چې ثواب الله زما والدینو ته ورسوي نو علما فرمایي دغه غوښه په خپله هم خوړی شي غریب ته هم ورکولی شي که ټوله صدقه کوي او که ټوله ځان څه ایساري علما فرمایي ځکه چې دلته وصیت نشته د وصیت په مقام کې به ټوله غوښه تقسیمې علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مفهوم مبارک دا سے دے وی تاسو چې کله څاروی اخلی نو د هغې د سترګو د هغې د غوږونو ښه غور سره دا وګوره او بیا د هغې نه بعد څاروی واخله اوس وخت کې خو خلک غاښونه لګوي څاروو ته په ډاکټرانو نو ته د هغې هم ښه پړتال وکړه د هغه غاښونه چک کړه او که چکولی نه شي نو زیاتي خبره ده له هسې کوم ځان سه جیب کې کور نه پلاس ویسه او چکوی پې دومره انتها ته ظلم رسېدلی چې الله ته محبوب شی قربانی چې د هغې په ولې قطرې سره د الله ټوله ګناهونه معاف کوي حقوق العباد نه حقوق الله معاف کوي ګورئ د بنده حق الله نه معاف کوي ګورئ په قربانۍ سره هغه شی چې زما او ستا د جنت د پاره د تلو یو لویه ذریعه ده نن مسلمان په هغې کې هم دولمبري کوي نو نبی علیہ السلام وفرمایل ښی وګوره ښی پړتال وکړه چې چرته ړوند کوڼ ګوډ بغیر غاښونو والا دله در نه کړي
دویمه مسله یو داسې څاروی چې د هغه خاښونه نه وي خو لیکن چې چا ساتلی وي او ستا رشته دار وي او تا ته پته ده چې منځګزاره انسان دی نیک سړی دی او غاښونه یې نه وي و هغې تا ته ووایي چې موږ دې په دنیا څه کې په آخرت دې هم ذمهوار یم چې دا ما په خپله ساتلی دا د 2 کالو برابر دی نو بلکل په حدیث شریف کې او په شریعت کې چې کوم حکم دی د 2 کالو دی غاښ یې نشته تا ته که ذمهواري واخیسته او ستا رشته دار دی او نیک سړی دی بس د 2 کالو چې پوره وي او په خپله یې ساتلي غاښ یې نه کړی قرباني پې جایز ده خو دا نه چې په بازار کې ګیره پریخي پټکۍ والی پنسي اوچتې کړي او د 100 والا تسپې په لاس کې راخیستي پام کوه چې پې دوکه نه شي غاښ یې بیا خامخا ګوره او که رشته دار وي هغوی ګواهي ورکوي چې یعنې داسې دی بیا صحیح ده په هغې باندې قرباني کول هغه جایز دي بلال رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د شپږو میاشتو ګډ د هغه چیلۍ سره چې د 1 کال برابر وي هغه چیلۍ سره چې د 1 کال برابر وي دغه د شپږو میاشتو ګډ چې دا د چیلۍ سره مقابله کوي په وزن کې نبی علیہ السلام فرمایي دام جائز دی په دې ګډ قرباني کیږي خو دا خصوصیت صرف د ګډ دی سنن ابن ماجه کې دا روایت دی 3139 چې دا برابري د 1 کال د چیلي عمره وزن وي او سورب وي خو دا خصوصیت صرف د څه شي دی د ګډ دا چیلي په غوا او په میخه کې نشته درېمه مسله بعضې خلک په خپله مالدار وي پیسې ورسره وي اگر چې پلار سره شریک وي یا بیل وي او پلار یې وي دا پلار ته قرباني کوي خو ځان ته یې نه کوي ای مسلمان وروره ګناهګار یې ځکه تا سره ځان ته که کې په پلار دې قرباني کېږي او ته د خپل جانب نه پلار تم کې ځان تم کې جایز ده که چېرې په پلار دې نه کېږي غریب دی ته ترې جدا شوی نو خیر دی ځان ته بیله وکړه پلار ته بیله وکړه خپلې پیسې د هغه ټولې ته ډکې کړه څلورمه مسله بعضې خلک وایي په څاروي کې به طاق جایز دی چې طاق کسان جمع شي په شریک یې واخلي 3 1 5 اوه او که جفت پکې را جمع شو دغه قرباني نه کېږي دا دروغ دي که 2 پکې شریکېږي که 4 پکې شریکېږي که 6 شریکېږي او که طاق کسان شریکېږي په قربانۍ کې بالکل جایز دي د ټولو قرباني کېږي خو د قربانۍ په وخت کې په شریکوالۍ کې به ډېر خیال کوي خیال څه دی هغه خیال دا دی وګوره چې سودخور خو پکې نشته سودخور مونږ خو نن د سودخور چې څومره خیال کوو خدای راستی چې دومره خیال د یو نیک سړي چې 24 ګنټې په جومات کې ناست د هغه خیال نه کوو لکه د سودخور سړي کوو ګیره به یې هم پرېښي یا جونو ته به هم ځي دویم چې جواري کوي داسې چې تا ته معلوم وي و هغه څلورې حلالې پیسې نه وي نو هغه سره مه کوه قرباني که هغه تا ته دا قسم وخوړه چې دا لورې پیسې چې ما بیلې ځان ته ګټلې دي دا بالکل سوچه حلالې دي بیا یې ځان که شریک که علما فرمایي بیا جایز دی ځکه چې د ده نیم مال چې کم پاک دی هغه ځان ته ساتلی وقت کټ شوي او د ډیر نه زیات کټ شوي
مثال के तौर पे دې ګوتې کې درې بندونه دا دوه بندونه لا شته بیا پې قرباني کېږي بله مسله په ګډ کې دا ده یو د هغې ښکري یو د دې دننه غوښه غوندي که دا ښکر ترې پرېوځي څه پروا نه کوي په دې ځکه د دې اصل شی هغه دی خو بله مسله درته وکړم حدیث شریف کې راځي نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی چې کم شی دې په شک کې واچي هغه پرېږده شک خو پېژنو که نه دغه رنګې چې کم څاروی دې په شک کې واچوي کم ګډ چیلی دې په شک کې واچي بس هغه پرېږده مه یې عقله ځکه بیا به د ټول کال عمر سوچي چیرې شوي به وي که نه وي به شوي نو بهتره طریقه دا د شک پرېږده او بله دا بعضې خلک به څاروی راوړي دا مونږ پښتنو کې یو غټ مصیبت دی هغه به ډېر په شوق اخیستې دا به یې راولي او به یې تړي کور مخې ته یو به هم راځي حاجي صاحب په څو دی اخیستې یاره جي 1.5 لاک ګران دی مړه زه به دې بوتلی نو کور دې وران شه ته ورته څه نه وې چې ګران یې اخیستې هغه پې زړه نه پیسې ورکړې ورته وایي هسې دې اخیستې ژبه دې ماتېږي چې ورته وایي هسې دې اخیستې خو په دې ډېر خوشحالي کو ډېر دې ګران اخیستې چې دې زه بوتلی وې نو ته چېرته وې تا به ورته راغلی ورته وایي چې حاجي صاحب کې ګډالې یا څاروی اخلې ما ځان سره بوځه یاد وساته چې څوک درته داسې ووایي هغه دله زړه کې خدشه غورځوي ورته وایي دا ما د ځان دپاره نه دی اخیستی نه مې د بچو دپاره ورته وایي ما له الله وس راکړی دی زه په هفته کې بیا هم غوښه خوړی شم دا ما صرف د چا دپاره اخیستی د الله د رضا دپاره نو دغه شی ذهن نه لرې کړو تېر کال به ما ته خلکو ډېرو ګیلو وکړې چا به راته ټرپونه م وکړه یرې چې دا ما زړه مې راته توروي ما یې داسې کس ته دا خپل څاروی ښایم چې ګران دې اخیستې ورځان دې اخیستې ښه خبره دا ده چې ورته ویې لکه هسې دې اخیستې دا خو د حاجي صاحب ډېر ښه اخیستې او چې ته ورته د اول نه زړه ډک دا به د قربانۍ پورې زړه خوري بیا به د قربانۍ په ورځ غوښه نه خوري زړه به خوري نو لږ خیال وکړو د دې مسایلو دا ډېرې اهم مسلې وې انشاءالله که آینده جمعه ژوند و 2-3 جمعې پاتې دي دغه باریک مسایل به بیانو بیا به د قصاب په باره کې راځو د هغې خپل مسایل دي الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي